جی ما نام محمد وقار ده. زه د مخیلو کلی نه تعلق لرم. دا کریمان چې کوم دي دا وقتي طور باندې چې کومه فایده زیاته وکړي خو شاته سایډ افیکټ زیات دي. او موږ ما ول چې کوم 3-4 ملګري ولل هغه کیسه ما تر یاده سره چې هغه دغه کریمان استعمال کړي ولل لکه بیا هغه باندې دو ډیر زیات بد اثر په واچو او 2-3 خو هغه چې کوم دي خو پېښور ته لاړل 7-8 هزار باندې دو چې کوم د علاجونه وکړل او یو ته خو ډاکټر دا ویلي دي چې مخ په دې سرجري کوم او دغه کریمان استعمالول بالکل نه دي پکار. سنی خبرې دي دغه په دې باندې د لپاره پکار ده چې حکومت هم اکشن واخلي بلکې پنجاب چې په دې باندې پابندي لګېدلې ده د موږ صوبایي حکومت ته دا پکار دي چې په دې ریډیوګانو باندې پابندي ولګي چې کوم دغه سه اشتهارات دي پیسو لپاره کوي او خلکو صحت سره خلکو جان مال سره چې کوم ده لیبې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ما نام ګلفراز تعلق می سره نورنګ نه ده. زه پروونشن ګورنمنت نه دا ریکوست کوم چې کوم په مارکیټ چې نن سبا دا غیر معیاري کریم وغیرہ استعمالیږي او د په ریډیو چینل باندې مشورانه کیږي نو څرنګه چې بزدار صاحب سی ایم پنجاب د خلاف اکشن واخیستو او ټول غیر معیاري کمپنیانو باندې پابندي ولګوله. زه پروونشن ګورنمنت او خاص کار سی ایم محمود خان صاحب نه دا ریکوست کوم چې دغه غیر معیاري کریم باره چې اکشن واخلي او په دې باندې پابندیانې ولګوي. غیر معیاري کریم چې کوم دي د نه ټول خلکو ته الرجي سکین ډیزیزز چې کوم بیمارانی دي هغه ولګېدلې او خلک پېښور اسلام آباد ته د علاج لپاره تلو باندې مجبور دي. نو زه بیا هم د پروونشل ګورنمنټ یو بار ریکوست کوم ډسټرکټ ګورنمنټ ډیویژنل لیول باندې چې کوم افیسر نه هغه نه دا ریکوست کوم چې دا غیر معیاري کریم دي د خلاف اکشن واخلي او په دې باندې همیشه پابندیانې ولګوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د متعلق چې دا کوم کریم غیر معیاري اشتهارونه کېږي یا دیغه مشهوري کېږي په ریډیوګانو باندې یا په ټي وي باندې یا په اخبارو باندې د متعلق دا وایم چې کوم غیر معیاري کریم دي په دې باندې د حکومت پابندي ولګوي. دې نه ډېرې مسلې جوړېږي. چا مخانو باندې دانې وختلې، چا ژیرې وسللې د ښځو او چا د مخ سرمنې واړېدلې. او زنانو ته دا پیغام ده چې پښتو چې یو شعر ده کومه ناوې چې په خپله ښکلې نه وي څوک یې څه کاندي ښایست د مور او نیا. چې کوم حسن الله تعالی درکړی ده بس په هغه باندې صبر کوه. باقي په دې غیر معیاري شیو باندې یقین مه ساتو او دې چې به انشاءالله د تاسو د دنیا او د آخرت فایده وي. تاسو ته اوس پته ولګېدله چې ډېر کم شیان چې دي معیاري دي. ډېر خلک خپل هغه دپاره ګټې دپاره غیر معیاري شیان مارکیټ ته رارهي. او دا بله خبر ده چې کومې زنانه ته چیرې ډاکټر کریم لیکلی خو بیا خو استعمالولی سي. ګنې غیر معیاري کریم استعمالول نه دي پکار. حکومت نه موږ دا مطالبه ده چې په دې باندې ډېر زر پابندي ولګوي. والسلام. جی ما نام عمران الله ده. زه د میردل نه تعلق لرم او تا د کریمانو باره چې سوال وکړ نو کریمان خو لکه موږ کور چې وایي زنانه استعمال کړي وو هغې په مخ باندې لکه ډېر زیات غلط اثر وکړه که نه. هغې د ریډیوګانو ماډیوګانو باندې دا اشتهارات اورېدلي وو نو یوې بلې زنانې نه د هغه کړی وو. بیا دې دا استعمال کړه لکه اوس ډېر زیات مخې ونه خراب شو. دانې منې پر ختلې ویښتان په غسل سره او لکه مخ هغه نه زیات مخ خراب شه که نه. او زه خو خپل دا وایم چې یاره دا خو ډېر غلط شی ده ځکه چې اوس دا خو خلکو زنانه ته کم از کم دا پته نه وي که نه. او خو یوې بلې زنانه نه لا نمونه ورکړي لا مطلب شه ده ووایي چې یاره خو دا پلانکۍ زنانه ما ته راکړه او دا ما استعمال کړی او ډېرې زیاتې فایدې دي. خو لکه دغه شي زه وایم چې نقصانات یې ډېر دي او فایدې یې ډېرې کمې دي. نو لحاظه زه خو دا وایم چې دغه د حکومت دغه باندې څه غور فکر وکړي ځکه چې دا خو اوس نوره دې نه زیاتې بیماریانې پیلو کېږي. ما ته خپله ډاکټر ویلي دي چې دغه به تاسو سرجري کوو. نو اوس زه خپل غریب سړی یم چې اوس زه دا سرجري کوم دغه باندې خو ډېره زیاته هغه راځي انکم راځي
او زه خو اوس خدای پاک زه وایم چې ما ته معافي وکړي، زه خو ایثار شوی یم، خو چې بل مسلمان د هغه نه بې بد شي، لهذا حکومت ته دا په چار ده چې دغسې هغه باندې د پابندي ولګوي، خو دا ډېره غلطه خبره ده زه خو وایم چې